نو ګوته په کافان کې داسې نیغه نیولې وه چې الله ګوره ستا په دین باندې شهید شوم. ما ته په دنیا کې دوه غټ دردونه میلاو شوي دي. یو زما هغه غټ درد و چې زما دادا مړ و عالم، او یو لوی درد دا دی چې نن مفتي منیر شاکر رحمه الله د دنیا نه تللی. خیر دی مشره، خیر دی مشره، خیر دی بس لپه ځای کوي. مفتي منیر شاکر خدای پلوی سړی و، د الله قرآن یې راټینګ کړی و. د الله د قرآن نه هم بره څوک نه منو، د الله نه هم بره څوک نه منو. ای علماو یو شئ، یا معاشر العلماء و یا معاشر الطلاب، او ډلې د علماو او د طلباو راځئ یو شي د الله په کتاب. مفتي منیر الله مخلوق د الله نه ښکته منل دا د هغه جرم و. وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله. زمونږ ګناه صرف دا ده چې موږ صرف په یو الله باندې ایمان راوړی، بس ګناه ده زمونږ ګناه دقه ګناه ده چې صرف په الله مې ایمان راوړی دی، نوره زمونږ خطا نشته دی. موږ د الله د کتاب نه اخوا قدم نه ږدو. زمونږ مقصد په دنیا کې په دې ملک د الله قرآن خورول دي، زمونږ مقصد په دې ملک د الله د پیغمبر حدیث خورول دي. دغه زمونږ جرم دی. که دغه زمونږ جرم دی نو دا جرم خو موږ نن هم کوو، سبا یې بیا هم کوو، او دا علما به هم دقه شان شهیدان کېږو، خو د الله د کتاب نه خوا فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. د زرې عمره په مفتي منیر شاکر باندې چا خبره بدل کړه نه، او که مفتي منیر شاکر شهید شو نو دا خبره وړه محمد رسول الله شهید شوی تللی دنیا نه. 2 لک انبیا تللي دي، په لکونو صحابه تللي دي. په الله د عالم د یو څاڅکي وینې نه الله 9000 حق ورس پیدا کوي. چې کله مفتي بل زمونږ یو مفتي صاحب خیر الله صاحب هغه په کاپن کې هم داسې ویلي، او هغه به دا ویلم، هغه به دا د وخت نه ویلي چې زما خبرې زما د مرګ نه وروسته بیا اورئ او بیا به ارمان کوئ. او دا به هم ویلي نه به ټول عمر غریب یم، نه به ټول عمر بېوسه، د سلګو بدل به اخلم که ژوندون مې وفا وکړله. سلګۍ لاړی قبر. د دې د وجې نه موږ او تاسو ټول یو شو، د علماو ملګرتیا وکړو، د حق پرستو علماو ملګرتیا وکړو. سبا خدای مکړي د قیامت په ورځ نن مې یو کس کتو، دغه دیره کې یو کس یو ماشوم دی په موبایل کې، ما څه په خپله غټ موبایل نشته، نه کې هغه پلار ته وایي بابا مفتي منیر شاکر خو شهید کو، او او بچیا وایي که په ورځ د قیامت مفتي منیر شاکر الله ته وایي چې الله دې خلکو زما حفاظت نه وکړی، ما ستا کتاب بیانو، موږ به الله ته څه جواب ورکوو؟ نو که الله زموږ نه تپوس وکړي چې تاسو نه علما تلل او تاسو داسې بېغمه ناست وایي، دا ولې څه وجه وه؟ ځکه علماو تاسو ته ایمان ښودلی و، علماو تاسو ته قرآن ښودلی و، علماو تاسو ته اسلام ښودلی و، علماو تاسو ته دا خبره ښودلې وه چې مور څنګه خور څنګه. د نن نه تقریبا 25 کاله یا 20 کاله مخکې ضرب مومن یو اخبار به د کراچۍ نه شیر کېدو. په هغه اخبار کې یو سوال راغلی و چې څه وجه کېدی شي په حیواناتو ټولو کې مور او خور او دا شی نه دی معلوم، او صرف په مومن کې معلوم دی، دا خور ده، دا مور ده، دا انګور ده. نو د هغې جواب چا هم نه کوي. یو موحد عالم شیخ دوست محمد رحمت الله علیه غالبا یا نور علماو دا جواب وکړو چې په مخلوق کې په مسلمانانو کې خور او مور ځکه معلومه ده چې عالم پکې دی، او دا عالم ورته د الله کتاب بیانوي، نو د الله کتاب ورته ښودلی دی دا خور ده، دا مور ده، دا لور ده، د هر چا خپل خپل حق دی. نو که دا علما نه و زموږ او ستاسو په منځ کې نو د دنیا هیڅ حاجت بیا نشته دی. د هغې پورې ځکه حدیث کې راځي، کتاب الفتن کې حدیث دی، یقبض العلم بقبض العلماء، دا علم به ختم شي د علماو په ختمېدو سره، او کله چې علما ختم شو د الله بیا دنیا ته هیڅ حاجت نشته. دا یو څو ماتې ګوډې خبرې وې ستاسو مخکې، او دا سوال کوم تاسو ټولو ته چې د علماو حق پرستو ملګرتیا وکئ. دقه شان نن علما روان دي بیا به خفې وو. مفتي صاحب ستاسو څوک و؟ مفتي صاحب زما ملګری و، لله فی الله، خالص د الله د رضا لپاره. څومره غم څومره درد نن تاسو ته میلاو شو؟